ګرانو کتونکو په لوخار نظامپور کې بیا یو کشته هغه اورېدلې ده، پکې یو مزدور هغه ډوب شوی دی او څلور بچ شوي دي. د کشتۍ حوالې سره ډېر اهم معلومات هغه را روان دي. دې ټایم کې تلاش جاري دی او د اټک په حدودو کې دا کشتۍ غورځېدلې ده. تېره شپه د شپې 3 بجې د اټک ښار طرف نه یو کشتۍ چې پکې 4 مزدورانو 15 کسانو سره د کشتۍ چلولو والا دا مزدورانو ټول، او دې کې ویلی کېږي دا چې د 500 نه زیاتې د ډیزلو ټپکې وي. نو دا چې کله منځ ته دا کشتۍ را رسېدلې ده نو ډیزل پکې زیات و، دا ډوبه شوې ده. د ډوبېدو سره هغه چې کوم 4 کسان مزدورانو هغوی ځان بچ کړی دی، وتي دي اټک ته واپس تللي دي، او دا یو کس ډوب شوی دی. د دغه اطلاع میلاوېدو سره چونکې د شپې 3 بجې وي، اټک نم ریسکیو والا راغل، نو ښار نم تللي دي، خو چونکې دا د اټک حدودو کې راځي او د شپې 3 بجې وي بیا معلومات نه کېدو. نو کوشش شوی دی خو نه کشتۍ راوتې ده او نه ډیزل او نه هغه سړی. نن ټوله ورځ د دغه ماجد شاه نومي مزدور چې کوم اټک سره اټک ښار سره تعلق دی د هغه تلاش دپاره د اټک ریسکیو والا کوششونه کړي. د ما وختي اټک کې د دې مزدورانو یو ملګري سره خبره وشوه، نو هغه راته دا ټوله قصه بیان کړه چې دا بیګا د شپې شوي وو او دې کې څو کسانو څومره ټپکې وي، بیا ریسکیو والا څه وکړل. نو به هر حال ډېره افسوسناکه حادثه ده. یو کس هغه مړ شو او 4 بچ شو. واقعه پیښه شوې ولې ده چې د حکومت د طرف نه دغلته په نظامپور کې په مایننګ دپاره چې کم تیل راځي نو په هغې باندې پابندي ده، او پابندي داسې ده چې کوم لوکل او واړه پمپونه دي هغې ته هم تیل نه سپلای کېږي، او د تیلو ډېر غټ سمګلینګ دغلته ځان له یو مهمه شو، هغه د سونې د پیسو نه زیاتې پیسې ګټي دا سمګلینګ. کوم ځای کې چې داسې پابندیانې راشي نو هغې کې هر قسمه کاروبار والا خپه دي او هغوی بیا دې ته نه ګوري چې مرم پکې او که بچ کېږم، خو هغه کاروبار کوي. حکومت اپریشن هم وکړو، مشینریان هم ماتې شوي، اکسیویټر هم ووتې، ټریکټر هم قبضه شوي، او هغه ویډیوز به تاسو کتلي وي چې ډېر توړ پوړ شو او پابندي ولګېده. دغلته کې انتظامي افسران هم موجود دي، ناست دي. نو بیا دا ډیزل دا چاله راتلل، دا یو مسله ده. آیا دوباره دغلته کې د اکسیویټر چې کومې هغوی بندي کړي دي لا خرابې شوي دي نو هغه چالو کړي او هغه خپل کار چالو کو؟ دا یو سوال دی، دا خلکو ته دا سوال هم پرېږدو. او که داسې بندیږي نه او هغه کار چالو وي نو داسې حد له داسې پابندیانې بیا نه دي لګول پکار چې هغه د عام ولس د مرګونو سبب جوړ شي. ځکه خلک به کار چلی، او که بندیږي نه ته پوره مشینري نشي راوستې، ته مکمل طور باندې یو ځای سیل کولی نشي، نو هغې دپاره به خلک مختلف قسمه حربو هیلو مشینریانو باندې خپل سامان هم رسوي. او زیبا موږ ته چې کومه اطلاع دا ده چې د تیلو چې کوم دی د تیلو کاروبار دا د دنیا د تیلو کاروبار ته وګورئ نو مطلب د تیلو خو ډېر لوی معیشت وي، او کوم ځای کې چې په زرګونو لیټره تیل د ورځې لګي نو هلته به د ګټې څه حسابي. نو د سونې د ګټې نه زیات د تیلو ګټه دغلته شروع ده، او د تیلو سمګلینګ هغه نه قابل کېدو والا لوبه کې بدله شوې ده، او دا د تیلو سمګلینګ د وجې نه اوس داسې قسمه حادثات هغه مخې ته راځي. ما وخت مخکې په دې باندې خبره کړې وه چې که د دې لپاره صحیح پلان، حکومتي پالیسي، سرپرستي او منصفانه پالیسي یعنې د میرټ پالیسي، یعنې موږ دا هم نه وایو چې د دغه خلکو مقامي خلکو سره یې زیاتې وشي، ای دپاره دې پکې لاره راوباسي، کمپنیانو ډا دې پکې لاره راوباسي، خو داسې طریقې سره دی چې حکومت ته هم فایده وي، خلکو ته هم فایده وي، انتظامي ادارو ته هم فایده وي، او کار په داسې طریقه کېږي چې هغې کې دا جاني مالي نقصانونه نه راځي. که دا نی نو دلته به بیا همدقسې واقعات کېږي. دلته د دې علاقې په سر باندې زه وایم د درنې وسلې د جنګونو د شپېلو د درنې وسلې شپېلی پې پرتې دي، او دغه شپېلو نه او دغه بارودو نه بچ کولو دپاره حکومت له او مقامي چې کوم قیادت دی دی له سرونه یو ځای کول پکار دی، او دې له لار راویستل پکار دي. په بندش او پابندۍ باندې کار نه کېږي. مونږ د 1300 کالو نه ګورو څومره چې یو شي باندې پابندي لګې. د سیاسي لوبې ته وګورئ چې پی ټي آی باندې کوم قسمه پابندي ونه لګېد، هغې نه زیات مضبوطېږي. نو ته که دغلته هر څومره دا د فزیک فارموله ده د هر عمل رد عمل یې، او څومره چې عمل سختي نو دومره رد عمل سختي. نو که ته دلته کې هر څومره پابندیانې لګې نو هغه پابندي به نتیجه نه ورکوي، د هغې په نتیجه کې به همدغسې واقعات مخې ته راځي. او
هغه پابندي به دا لوبه نور هم مضبوطوي. مطلب دا ماهانه که منتلیانو چا سره خبرې وي نو د 1 لک په دې به 15 لکه کېږي او دا ډیزلو ریټ که 1500 وي نو هغه به 0 ته رسي 1500 ته به رسي ودرېږي نه. که څوک وایي چې دا به ودرېږي په دې باندې نو دا نه ودرېږي. دې له لار راویستل پکار دی او دا د حکومت او د مقامي انتظامیې او د چې کوم مقامي خلک دي د دې ازمیښت دی او حکومت په دې کې لیزونه کړي دي خو د هغې د ناکامۍ وجوهات هغه مقامي خلک دي چې مقامي خلک بیا هغې کې تعاون نه کوي. د دې دپاره لارې پکار دي چې کوم دا ډېر زیات خلک دا وایي چې دا زمونږ ذاتي ځمکې دي. بالکل ذاتي ځمکې دي خو کوم ځای کې چې تیل کولا لا نور منرل راوځي نو هغه حکومت ریاست ته بیا د هغې حق ریاست ته د هغې حق ورکېږي هغه د ریاست حصه نو د دې دپاره به خلک بیا لار راوباسي او دا مشرانو له لیډرانو له د دې لار راویستل پکار دي. هسې خو مونږ چې ګورو نو دې کې اوس ټوله دنیا هغه لاسونه وینځي بهتي ګنګا ده وایي دریاب دی د سونې دریاب روان دی اوس پکې ټول لاسونه وینځي نو وایي په دې حمام کې ټول بربند دي او هغه که مشران دي او که کشران دي او که درمیانه دي او که ماشومان دي او که زنانه دي هغه ټول دې کې لاسونه وینځي. هر څوک پکې خپل خبرې او د خپل حیثیت مطابق پورې او د خپلو اعمالو د خپلو عملونو پورې په دغه دریاب